أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. سورة یونس د موضوعاتو نه دا معلومیږي چې دا سورت به هغه دور کې نازل شوی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دا مرګرو باندې تکلیفونه بلا ډیر. موضوعات دي: نمبر اول دعوت، نمبر دویم افهام او تفهیم، نمبر دریم تنبیه او وارننګ. بحثونه په دې انداز دي چې دا خلک د مکې په دې تعجب کوي چې د دوی یو حدیث ته د الله طرف نه وحی څنګه راځي، لہذا د قرآن ته سحر وایي. حالانکه دا قرآن حقیقتونه آشکاره کوي. یو حقیقت دا چې بندگی صرف د الله کوي، دی خالق او مالک دی. او دین حقیقت دا چې د مرګ نه بعد بستا محاسبه کیږي. سورت کې اولا د توحید دلائل، دویم د توحید او د آخرت متعلق چې خلق په کومو غفلتونو کې دي هغه غفلتونو باندې تنبیه. نمبر دریم د پیغمبر علیه السلام باره کې کوم شبهې چې دي د هغې جواب. په دویم ژوند کې چې کوم معاملات پیښېدونکي دي د هغې اطلاع چې عذر پاتې نشي چې موږ نو خبر. پنځم دا چې دا دنیا د امتحان ځای دی او پیغمبر او قرآن دا د خدای احسان دی. او شپږم د کافرانو د گمراهو او د جهالتونو طرف ته اشاره. بیا د نوح علیه السلام او د موسی علیه السلام کیسې مختصرا او په دغه دواړو کیسو کې څلور خبرې الله ذکر کوي. یوه دا چې ستا معامله د دوی سره د نوح او د موسی علیهم السلام د معاملې په شان ده، لہذا نتیجه به هم په هغې رنګ وي. نمبر دویم حالات همیشه په یو شان نه پاتې کېږي، چینجز او تبدیلی راځي. موږ هم په دې مطمئن یو انشاءالله. چینجز به خدای راولي. یو ځل به داسې خلک به تاسو ته وایي چې موږ سبق به راتلی شو. انشاءالله دا الله وایي حالات همیشه یو شان نه وي، دې کې بدلون راځي. او کافرانو ته الله تعالی دا خبره دین کېږي چې د محمد رسول الله په شا هغه خدای ولاړ دی کوم چې د نوح او د موسی علیهم السلام په شا ولاړ. درېیمه خبره چې اوس که تاسو څه کوئ او سزا درته نه میلاوېږي، دا مهلت دی، دا څه دی؟ دا وخت دی. خو چې کله عذاب راشي لکه د فرعون توبې به وباسئ، بیا د توبې د قبول وخت نشته. څلورم مهلت دی. درېیمه خبره چې دا تاسو ته عذاب نه درکولی کېږي او کافرانو حالانکې تاسو خپل شیطانت کې انتها ته رسېدلي، نو دا خدای درله وخت درکوي. او چې کله دا مهلت ختم شي او عذاب راشي بیا به توبې کوئ، خو لکه د فرعون به توبه نه قبلېږي. څلورم د مسلمانانو حوصله افزایي چې تاسو مایوسه کېږئ نه، ځکه انسان خو انسان دی، اما تاسو ډېر تکلیف ورته میلاوېږي د دین لاره کې نو مایوسه شي. یعنې کرامت کله کله مایوسۍ په حواله باندې خبره کوي، موږ ورته هم مایوسه کېږو نه. صحیح، خو دې د مایوسۍ خبره هله وکړي چې اجباري ورسره کوم دا ملګرتیا ونه شي. نو مسلمانانو ته الله حوصله ورکوي چې مایوسه کېږئ ما. البته ورته وایي چې د دین خبره د ماحول مطابق کوئ. ماحول ته ګوره چې دې وخت کې څنګه خبره کول پکار دي، ځکه په هر ماحول کې یو شان خبره نه کېږي. هر ماحول یو شان خبره ماحول ته سړی ګوري دې ځای به څنګه ښه طریقې سره زما دا خبره دوی ذهن کې پرېږدي. او ورته دا وایي چې کله تاسو ته کامیابي میلاو شي مسلمانانو، نو بیا تکبر به نه کوئ، بندګي به کوئ. او په آخر د صورت کې دا خبره ده چې د دې پیغمبر دین ناقابل ترمیم او ناقابل تبدیل دی، دې کې چینجز نه راځي. د دې پیغمبر دین ناقابل ترمیم دی، ان امینډبل، دا امینډمنټ قبل دی.
नाकाबिल तगय्युर दे, नाकाबिल तब्दील दे बारे कंप्रोमाइज नहीं की। लिहाजा से तो के कबलई खुदाई देव बख्शी हमें पक्को तो खुदाई देव बख्शी और कसो के न कबलई ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्या है कसो के न कबलई अमेरिकी टर्म तो क्या है और वट एवर तो वट एवर फला खाना दादा अमेरिकी टर्म तो क्या या तो वट बज़ार सूरत खुलासा जैसे फला खान पर देन किराना अलिफ लाम फताहत असली माना है खुदा का मालूम है हमने तावील बचे गए अलिफ आला लाम लुबाब रा रिसालत त्रि हर्फ दी अलिफ लाम रा अलिफ आला लाम लुबाब रा रिसालत लुबाब को पहले खुलासा एक्सट्रैक्ट अंग्रेजी के और पता हुए जब लगाना साथ इंजीनियरिंग के और पता हुए एक्सट्रैक्ट देवशेन की असल जौहर रहा बात है भाई तो वही लुबाब सही तो बेटा लुबाब नो आला लुबाब रिसालत माना है तो आला लुबाब रिसालत आला तरीन मगज़ रिसालत का आयातुल किताबिल हकीम दवायतुन दे किताब दे आगा किताब की हिकमतुन न डक दे नो बड़ा मसला ताकि पास तो उसूल कम करेगा कि कल सूरत इब्तिदा की तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन राजी कल तिल्क आयातुल किताबिल हकीम राजी कल राजी तिल्क आयातुल किताब व कुरान मुबीन यानी कल अल्लाह ताला लफ्ज किताब जिक्र करी कल लफ्ज कुरान जिक्र करी कल सिफत मुबीन जिक्र करी कल सिफत हकीम जिक्र करी दौरी के चलो लफ्ज नशू कल अल्लाह ताला लफ्ज किताब जिक्र करी लगा दलता कल अल्लाह ताला लफ्ज कुरान जिक्र करी कल अल्लाह ताला सिफत मुबीन जिक्र करी तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन कल हकीम जिक्र कई लगा दे जिक्र करे लफ्ज किताब राशि इब्तिदा सूरत के ना इशारा भी देता कि मज़ामीन सूरत को साबिता किताबों के हम जिक्र हुई ये सूरत की कम मजमूना से जिक्र दी हाँ लफ्ज तौरात इंजील और साबिता किताबों के हम जिक्र हाँ कि लफ्ज कुरान नाशी माना दाना कि मज़ामीन सूरत सिर्फ कुरान खुसूसियत से पति अंदाज ने साबिता किताबों ने किनू कल लफ्ज मुबीन राशि जो सूरत के अल्लाह ताला ज्यादातर दलाइल नकली जिक्र करी तो जिक्र करी दलाइल नकली मेरे किसी मेरे जिक्र करी तो साबित हो मुझे किसी जिक्र करी कि मुबीन राशि दलाइल नकली हो बता और कल लफ्ज हकीम राशि नबिया दलाइल असली जिक्र करी कायनात तस्करा करी आसमान तो गोरा अजमकी तो गोरा फल पैदाइश तो गोरा हवागान तो गोरा अजमकी सरगुनी तो गोरा फुलान तो बेटा आखिरी दलाइल है बेटा तो हिकमत से हिकमत तो चले फिजिक्स से हिकमत तो चले फिजिक्स से अल्लाह ताला वो फिजिक्स बन सोचो गौर का अल्लाह का मालूम अलिफ लाम रा आला लुबाब रिसालत का आयातुल किताबिल हकीम दगायतुन दे किताब दे जिने हिकमतुन लडके अकान लिल्लाहि अजबन आयाते द खल्क द पारा ताजुब बायस अनौहैना अजब को माना हैरान गए अजब को माना हां हैरान किया तो तुम हैरान किया लफ्ज है साने हैरान अगर पारा दाद ताजुब खबर सही अकान लिल्लाहि अजबन आयात द खल्क द पारा बाहिस ताजुब दा खबर अनौहैना कि मुंगा वही कड़दा इला रजुल युसरिता में हम दुद कबिलेना अल्लाह ताला फरमाई भाई पदे की कंफ्यूज भी लुक एट मी मत हो अल्लाह ताला वो नमके वाला पदे कंफ्यूज दिया पेनिनसुला वाला जजीरा वाला ये पदे कंफ्यूज हां समुंगा दा आकाश ये पैगंबर को किदेशी वहवर करा हां नो वे खबर देन फिर नो वे
داسې امکان نشته. الله تعالی به دې شي کنفیوز کړي. صحیح. اوس نه کرامت پر د عزیزانو سره وخت نشته چې غیر راځي قرآن ذکي. صحیح. دا د پاره دا تعجب سره چې کرامت دین ذکي دین باندې کوي. نو وې نو به تاسو سره د مخالفت وکړئ. صحیح ده. اوس زم کرامت هم دا قرآن چې څنګه د موږ باندې دا ځان ته اپلای کوو نو به ورته ټینشن نه راځي. چې دا هغه پروسیجر د کوم ځای روان دی. صحیح. او دا یې تاسو راته بلې کړه نو نه سمدا. دا کار دی چې دا د خالد دی، د چا د احمد دی، د چا د محمد دی کنه. لیکن خدا تعالی فرض نه ونه کوي چې هغه سره وخت دې راځل تکي. د دې ځخ بر ژوند نشو راوړي. صحیح. دا خو دعوتونه روان دي او چا په دا پخې دی. چا کباب پخې دی فلان فلان تاسو هغه زناکه ته مولا بستا. صحیح. او دا کار کوم نه کیږي دا غل نه چې دا نه کیږي څه ته مخوي. صحیح. نه دې ګڼل مولا کیږي او نو وې. صحیح. Now they will say but confused. Go Sangha, if you cannot convince them, just confuse them. صحیح. فدلته خو فلسفه د مسلمان دغه روانه مسلمانانو ته کومه څه نه په خپل خبره خدای په دې کې کنفیوز کا. دا موږ سره کوم کوشش او بیا زموږ مسلمانانو هم کنفیوز نه غوښتل لګي دا غي یاد کوي. اکان الناس عجبا آیات د خلق د پاره باعث تعجب دا خبران او خینا الى رجل منهم چې مونږ وحی کړی دا یو سړي ته هم د دوینا انذر الناس او الله تعالی وحی نور څه کړی دا چې په دې پیغمبر ته څنګه ورکړي بده راځي چې خلکو ته خپل اور غونډګردي کوي وندریزم ته نه ان انذر الناس چې وارننګ ورک خلقلا کوم خلقلا چې کوم دا میسج نه مانی وبشر الذين على خشاله خبر ورکا کسان لا منو چې ایمان راوړي ان لهم قدم صدق چې دې د پاره قدم صدق د truth step دی قدم صدق د صداقت سفر صدق خطوه ده رسول فل چې دې د پاره د صداقت او د شنولای سپغتل دی عند ربهم فني رب دې قال الكافرون كافرانو ان هذا تاکي سردا پیغمبر الظاهر مبين دی او پیر کا ساحر او جادوگر دی. صحیح. او اول خو وایدا وي چې ها زمونږ د اکاز دی پیغمبر دی وه راځي نو وې او الله تعالی په دې نه چې خپل خبر واځول چې دې ته وګوره چې دا دسو ساده اکاز دی کله ماما دی دې کرځای دی چې یوسف دی محمد دی او مصطفی دی. صحیح. د پنجاب او د هندستان دی الله تعالی وایي چې مضمون د خبرې ته وګوره دی وایي الله وایي خلاصه دو خبرې چې چا اومنل داغه لپاره بشارت دی چې چا ونه منل داغه لپاره وارن دی داغه لپاره بدغه خلاصه الله تعالی دې خبره باندې څوک دا خبره معقوله که معقوله نه نو که د سړي په باندې په دې خبره باندې څوک الله تعالی خبره به اپلای شي ماین به دی واخلي خو دې کې تاره خبره نه مخکې سره کنه کوي او چې سره د خبره نه مخکې سره په نظر کې واخلي دې ځین خبر نه قبلې دې ځین خبره نه قبل دا په کار کې شخصیت تا په نظر کې دومره معظمي کې کا خو یې کبه په قبلې بره چې شخصیت منظمي نو خبره کې څومره مودندار نه بیا کاذین قبلې نه ځکه چې دا غوړي تا په نظر کې څه قدر قیمت نشته. خبره دې کړه د دې وجه د دین په حواله باندې زمون شیخ رحمه الله فرمایل چې د دین په حواله باندې خپل شیخ سره خپل استاد سره دې خبرې وکړي سو دې خبرې وکړ اول د حد درجه محبت سره وکړي او کله حد درجه محبت خپل استاد سره نه ذکر کول شي. صحیح. د دې وجه خدای زمون په دیني مدرسو کې شاګردان خپل استادانو په دې باور د استاد مخ خبره نه کوي. صحیح. د استاد په پرې رد باندې کی. صحیح. د حد درجه محبت یې استاد سره کله هغه استاد خلاف خبره کوي هغه ور محکې کوي. صحیح. نو یو محبت نمبر 2 ادب وینشه ادب او نمبر 3 اطاعت نمبر 3 اطاعت. نبی شیخ رحمه الله مثال ورکو شیخ رحمه الله مثال ورکو وګوره چې دا درې واړه صفات درکې موجود دي محبت ادب او اطاعت. ابو بکر عمر کې دا درې واړه موجود دي څومره یې څنګه کېږي ابو بکر عمر کې څه موجود محبت ادب اطاعت.
درې واړه موجود بیا ځان مثال ورکړ وی ګوره ابو جهل کې دا درې واړه نو اصول پیدا کړل خبر دې کړل بیا وی ابو طالب وګوره د پیغمبر علیه السلام سره د پیغمبر علیه السلام سره محبت پکې د حد درلودي پیغمبر علیه السلام سره ټول محبت د ټول وطن دښمنی په سره راځي اصل په پیغمبر علیه السلام دې کړ حالانکه ته ورارو په پیغمبر علیه السلام خبرو کړه ورته خاموش ادب یې وکړ په اطاعت نه ایمان نه راځه د بس ځکه هم نه راځي صحیح او وی فرمایي چې بل طرف ته منافقان رئیس عبد الله بن ابي وګوره پاکه اطاعت مو ادب پکې وو اطاعت پکې وو ځکه هغه موږ به کوڅه ته پیغمبر نه اطاعت صحیح پیغمبر په سوي مرمدا پیدا مخالفت نه کو پیغمبر علیه السلام راغی چې بدا احترام سره ورته ولاړ صحیح او محبت او سره نفرت وکړي منافق محبت پیغمبر علیه السلام سره محبت عقیده محبت ده عقیده دې محبت ده محبت ورته نو لہذا رئیس المنافقین چې جهنم ته وکړي دا مثالونه ځان سره یاد کړئ یو آسان دی ټولې کله نه سره نه دا نه هیڅ هیڅ نه لازم دي نمبر 1 عقیدت ته محبت خدای باندې عقیدت دي کوي موږ په پښتو فارسی او اردو کې عقیدت لفظ یې استعمال کوي د فلاني کا سره ډېر عقیدت دی وایو کنه ها دې څه دې عقیدت لري وین شي ادب درین شي اطاعت دیواله ترکیو ابو بکر عمر څومره مقام ته وته دیواله رسول ابو جهل څومره ذلیل سره شته کې دا ډوبنه او درین دا نو په ابو طالب دي تاسو یې غوښتل ادب او څه شو ادب او جهاد جهنم ته لاړ او دا ډوبنه یو نو عبد الله ابن ابي کې رسنی ګو ادب مو اطاعت مو یم جهنم ته لاړ قال الكافرون كافران إن هذا لساحر مبين تاكيد سرطا يقينا لساحر جادوگر دے مبين وكان جادوگر إن ربكم الله الذي قداغ عقيد دلائل دي لكن من قوله تلك آيات الكتاب الحكيم عقيد دلائل الله تعالى ذكر كيد كائنات إن ربكم الله الذي تاكيد سرطا الله تعالى دے آغا الله خلق السماوات پیدا کړی دی اسمانونه ازمکا فی ستة ایام پشپږ ورځې کې ثم استوى على العرش بیا الله تعالی برابر شتخ باندې یدبر الامر دا الله تعالی تدبیر کوي د کار نو تدبیر کوي د کار دا څه مسله وړي چې تدبیر د هر کار الله تعالی کوي معنا یې دا ده چې خدای د کائنات نظام په یو انداز باندې استعمال کړی او د هر ذره ذره خپل ډیوټي دا پوره کوي دې ته وایي د خدای تدبیر دا خدای تدبیر دی صحیح لکه دا کمپیوټر دی سافټویر چا تدبیر کړ بلګې چا تدبیر کړي سره مله بلګې تدبیر کړ صحیح او دا حال ته به نه راځي خدا به نه ټول دنیا کې هغه تدبیر وړاندې صحیح چې کمپیوټر نه کوم خدمت لري دا هر څنګه ایشو چا تدبیر کړي بلګې خبر حالانکه د څنګه دې سره ډایرکټ دا تعلق نشته بس هغه څه درکړل صحیح او هغه باندې پټای باندې ګاډ روان دي پرېل پټلای باندې ګاډ پټای باندې یو ګاډ الله تعالی د کائنات او نظام استبدال کړی دا څه دی چې هر ذره ذره ته خپل ذمہ داری ورکړي دا لګیا خپل ذمہ داری سره کوي صحیح لکه ګرین غلا تاسو غلا وایي لکه ګرین هغه ته دا ذمہ داری ورکړي دا چې موږ دې وخوري نو لږه به ختمي هغه ته ذمہ داری ورکړي چې ولګي ته دا خپل تدبیر او په دې دا ذمہ داری ورکړي چې څنګه تګي شي او تا یخ شي او تا یو کپ وشي نو څنګه به مات دا خپل تدبیر دی دا خپل تدبیر دی اوس په څه اهم ته دا ذمہ داری ورکړي دا چې څوک تا نه راځي اور باندې لوټه کوي په پټک باندې لوټه کوي صحیح او بیا لري شارپ کی ورته کی شارپ کی نو بیا چې په هغه باندې ولګي دا وخت کې دا خپل تدبیر دی دا خپل تدبیر دی دا الله تعالی تدبیر دی چې په جنگ کې مقابل کر تا قوت زیات سے افرادی هم او ټیکنالوژي هم افرادی هم او ټیکنالوژي هم نو بس خپل تدبیر دی سبا غالب راځي خپل تدبیر دی چې څه بدل کائنات نظام دی خبر ده کړه خپل تدبیر دی چې څه غالب راځي اوس الله تعالی عموما خو معاملات په دغه تدبیر رواني عموما دی ولي معاملات په رواني
په تدبیر رواني او کله کله الله تعالی د یو معجزې اظهار کوي کله کله الله تعالی د یو معجزې اظهار کوي نو دا د شی کوم اصل تدبیر کړي د پاتاین دی سیس پاتاین دی وډرات پاتاین دی بند کی صحیح نو بیا یو تیز چاقوی هغه ځکه نه کوي د ابراهیم لاس کې تیز چاقو او د اسماعیل علیه السلام مړای نه د فقولا بیا په هیره قلزمونه نو اوشنی او بنی اسرائیل نه ډوبای حالانکه په اوشن کې ورمنډه کې نو اوس به څه کوي ډوبای به در کوي به نو بنی اسرائیل فرق نه کړ ځکه الله تعالی فاروای داغه هغه تدبیر وکړ خدای دې کمندا سره راو پیدا کړی چې کوم دغه طبيعت ته هغه طبيعت څوک هغه بند کو واپس جواب یې چې بنی اسرائیل پوه شو نو فرعونانو لپاره بیا خپل طبيعت ته ورواچي نو فرعون سره څوک هغه غرق نو اور طبيعت دار چې ورته شی ورواچي نو څه دی به خو ابراهیم لپاره الله تعالی د اور او طبيعت هغه وکړه خبره چې درې څو کتاب او معمولی پوری ورته سور معمولی توری معمولی خوشی مشی ورته او مقابل کې اعلی قسم اصلها او ذریعہ د زرو نه زیات خلک نو د تدبیر تقاضا خدا ده چې غیب غالبی د درس او مغلوبی دا به ټول قیمتي دا به ټول زفاکیږي او الله تعالی فاټایم دی الکا خپل تدبیر وډراته نو دې ته په زرو باندې غالب کړو د بدر جنگ مسلمانانو وشي خبر ده کړه خبر ده کړه دای مثال نه دای مثال نظام ته اونې کوړه چې الله تعالی مریم چې کله الله تعالی دا تدبیر وډراته نو څلور طریقو سره وډراته نمبر اول هغه ته وایي بس با سین طوا بس د بس معنا د فراخي د بس مثال دا راځي چې لکه چې د اسباب دنیا کې د یو نتیجې لپاره نه کافي کېږي الله تعالی کافي کوي او په دې کې دغه وایي صفته بس چې شی لګلې یو ولي دا کافي کېږي نه د دې فائدې او مثبت نتیجې لپاره خو خدای کافي کوي لکه خدای تدبیر فار ټایم بینګ چیز کو سسپینډ کړ او مثال دې بدر کې د 200 کسانو غالب راتل په 1000 کسانو باندې د 200 کسانو غالب راتل الله تعالی څوک د مسلمانانو لپاره بس ته وکړ او کافرانو لپاره قبض وکړ دین شه د قبض دین شه سره قبض د قبض معنا وډرال او د قبض معنا څنګهول هم تاسو څنګهول وای معنا دا چې اوس بابو دنیا کې اوس زر کسانی نو په 200 کسانو به غالب راځي دا لولو ولیدا عمومي معلومه ده چې اسلام ورته دا کوم ویل درسي نو څه به غالب راځي قران د بلکې ډیفیټ شو ځکه راځي په حواله الله تعالی قبض وکړو په تدبیر کې تصرف وکړه تدبیر چیز کو ا تدبیر څه هغه چیز کو باندې یو څه بل څه دی قبض د مسلمانانو په حواله د بس صفت ظاهر کو د کافرانو په حواله باندې د قبض او دریم شي هغه ته احاله د احاله معنا ډایورشن یا ایورشن انګریزي کې وایي ډایورشن یا ایورشن ټو ایورت او ټو ډایورت د مثال په ابراهیم علیه السلام چاړو چې هغه چاړو دومره تیروا یو لوی رحمه د لاندې راغی نو هغه غوښتو او د اسماعیل مړی د لاندې و نو یې غوښتو دې ته وایي احاله چې خدای خپل تدبیر سیز کړ خدای خپل تدبیر سیز کړ حالانکه د تدبیر دنیا کې باید چې د اسرائیل د اسماعیل علیه السلام مړی پرې کړی خو نه یې کړه پرې دغه خبره ده نه او څلورم ته وایي الهام د الهام لغوي معنا ده د خیر اچول د مسلمان زړه کې د خیر اچول د مسلمان زړه کې قبل الوقت د وخت نه وړاندې د خیر خبره د مسلمان زړه کې اچول دې ته الهام او تعقیبه خدا ده د اسباب دنیا کې چې مستقبل باندې څوک عالم دی الله موږ ته د 15 منټه بعد څه پته نشته چې what will happen او کله پته جواب ورکړو نو نو چې دا ورته ته بیا په دغه لار راځي خدای ته پته نه کوي ورته پته او کله
الله تعالی د مسلمان په ذهن کې یو خبره واچوي د کېدو نه مخکې صحیح د کېدو نه مخکې او دی وایي کله ایکسپریس وکړي وایي یاره زما په ذهن کې داسې یو خبر راشي داسې یو کار کېدلی شي فکسینګ صحیح نو دې ته وایي الهام صحیح ورته چې یو ولې دا نه کېږي سم ټایم اټ هیپن یو ولې نه کېږي څه کېږي سم ټایم اټ هیپن نو سره دې نه ولیکه چې انسان په تدبیر مکلف دی دې په معجزو مکلف نه دی نه به د معجزو په انتظار کېږي څه پرته نه انسان به د معجزو په انتظار نه کېږي دې به څه کوي همت به کوي ځکه دې په تدبیر مکلف دی او کوم قوم چې بې همته شي هغه بیا صرف معجزو ته ناست ای بیا څه په انتظار ناست د معجزو په انتظار ناست صحیح شو زمون شیخ ډېر عجیبه خبره کول رحمه الله هغه فرمایله مسلمان چې کوم کار نه شي کولی په خدای ورواچوي صحیح شو چې کوم کار په خپله کولی شي هغې کې د خدای ذکر نه کوي که کوي یې کوي خو چې خبره یې د لاسه وځي وایي خدای دې ښه یعنې په خدای خو بیا عقیده داسې په کار ده چې په کوم شی ستا 100% یقین هم وي ټیکنیکلي چې دا ټیک دی چې هر څه وایي بس ایکچوالي کار د خدای دی صحیح نه چې څو پورې موږ 100% شور یو چې دا ټیکنیکلي ټیک ده موږ سره خدای ذکر نه کوو چې کله ټیکنیکل فالټ راشي موږ وایو بس نور د خدای کار دی نو صحیح زموږ په کلي کې یو بوډا بابا نو هغه یقینا د ټول کلي نه مشهور هغه زموږ د کلي 50-60 آبادۍ دی ډېر لوی ټاون دی نو مساهمت ته تللی نو هغه بابا ته چې ورته وویل یاره بابا ستا د عمر سړی وایي په دې ټول کلي کې زما د عمر سړی نشته نو په دې حواله ټول کلي خلکو په هغه ډېر ریسپیکټ ورکړو چې دا د کلي ټول نه مشر سړی دی صحیح بیا بیمار شو صحیح ده چې بیمار شو نو غریب دی په تکلیف نو دا کسان ورته اصل مشر سړی نو خلک ورته تپوس راتلل نو چا به ورته وویل بس بابا خدای دې خیر وکړي خدای رحم وکړي خدای دې ایمان سلامت کړي بس د عمر تقاضا هم ده یعنې معنا روان وی د عمر تقاضا هم ده نو مرګ ته خو هغه نه وسیه هسې خو به یې ریسپیکټ دپاره وایي چې زما د عمر سړی کوي چې نشي صحیح خو چې دی د مرګ خبره شه نو بیا به یې بل ته خدای کار کوي نو عمر مې هم دومره ډېر نه دی ان ربکم الله تحقیق سره رب تاسو الله تعالی دی الذي هغه الله خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض ازمکا فی 6 ایام پشپږ ورځې کې یعنې په دوه وخت کې لکه شپږ ورځې شپږ څومره وخت وي صحیح شو نو شپږ ورځې شپې پورې یو 100 څلور څلوېښت غنټې ثم استوى علی العرش بیا الله تعالی برابر شو په تخت باندې نو دغه مسله الله تعالی د تفصیل سره ذکر کړې ده سورې حمیم السجده کې آیت نمبر 9 لس یولس او دولس قل تورته ووایا انکم آیاتا فانکار کوئ بالذي دعاغ اللہنا خلق الارض چې پیدا کړې د ځمکه فی یومین په مقدار د 2 ورځو کې وتجعلون له اندادا اطاعت جوړوئ الله لپاره ایکول شرکا ذالک رب العالمین دغه رب العالمین دې چې ځمکه برابر کړې ده 48 اور سورج 48 اور وجعل فيها رواسي من فوقها الله تعالی اچولې دې ځمکه کې رواسي اچولې دي دن پزما کې څنګه اچولې دي رواسي لوړ غرونه چې موږ وینو د ځمکې شکم در روان دي د ځمکې په مخ نه راځي څه څه روان دي وجعل فيها رواسي الله تعالی اچولې دې کې د دې په شکم کې رواسي مضبوط غرونه رواسي اصل کې یعنې راسیات دې ته وایي چې په شی کې شی ورټک دی تاسو هم تک وهل وایي چې پکې دننه ورننه باسي مضبوطه پکې شک دی نو معنا دا ده چې مضبوطې شک کړي دي په دې لمر رواسي مضبوط غرونه من فوقها راوستلي دي د پاسه د ځمکې اوس دا څنګه دي چې ځمکې دننه غر دی بار نشته دننه دی نو راوتلی وبارک فیها برکتنا چولې الله تعالی پزمکا او غرو دواړو کې نو پزما کې الله خپل برکتنا چولې دي په غرونو کې
وقدر فيها اقواتا په یو اندازه یې جوړې دي په دې ځمکه او په غرونو کې اقواتها اقوات جمع د قوت ته قوت هر هغه شی ته وایي چې مخلوق ورته محتاج قوت چې مخلوق ورته محتاج خوراک قوت دی خاص قوت دی برېد قوت دی زمونږ د موجوده ټیکنالوژي دا ټول سره قوت دی نو دا ټول الله تعالی کوم دا پیدا کړي په ځمکه کې او په غره کې او دا ټول شیونه په یو خاص لیمټ باندې پیدا کړي خدای چې اوبه په ځمکه کې یا په غرو کې څومره پیدا کړي دي بس لومبارو نه څومره پیدا کړي دي هغه به زیاته یې نه نو هغه دي ټاکل کېږي صحیح اوس خدای چې لومبارو نه هم څومره پیدا کړي بس هغه ده وقدر فيها اقواتا في 4 ايام فصلوا رزق عاشقين مدوره د ځمکې د پیدایش ادوره د پای کې د غرونو اچولو د برکتونو اچولو د قوتونو اچولو نو سوچ راځي د چلو وقدر فيها اقواتا في 4 ايام فصلوا رزق سواء للسائل برابر دي دا ټول د محتاجینو لپاره نو بنیادی طور الله تعالی د کائنات دا ټول شیونه د ټول محتاج خلقو لپاره پیدا کړی دي ثم استوى الى السماء ابيا الله تعالی قصد الى السماء آسمان تا then he rose up to heaven rose up to heaven هغه بیا establish ټول اسمان ثم استوى الى السماء وهي دخان ادا اسمان smoke یا nothing smoke مانا it was nothing لوګي is nothing وهي دخان فقال لا الله تعالی وی دې مت اسمان تا وللارض مکت نو صبر دې بتیری شي اتیاتو او کرهن چتاتو انفصال د حکم کوي راتل کوي په امر د خدای توغل فرضا او کرهم یا پنا رضا یعنی معنا دا ده چې دا تاسو تکوینی او نیچرل وظیفه ده که خوشموي او کني مخاطب کې د فری خبر نشته دا کار وکوي چې دا کوم یو ټیم درکړه موږ پښتو کې وایو چې یو د خان دی ابل د جان دا کار کوي تاسو وایي دا یو د خان دی بل د جان خدا کار کوي صحیح انت بل لا نو الله تعالی اوس مکه عثمان ته وایي یو بم خان دي او بل بم جاري په لکه مو دې موږ درکړه دا وکړي صحیح نه راوي نه نجي جاړو بوله په خندا ده عثمان اوس مکه دې ټول شي نه کته ده یې په خوشاله ده قال تابي دوالو اتینا تائعین منگا حاضر یو پرزابانی فقضاهن اللہ تعالی برابر کل اسمانونا سبع سماوات و اسمانونا فی یومین پمقدار دو رضو کی نسلو +2 altogether شپاگ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا اللہ تعالی انسپائر کا پہر اسمان کے اپہر گلیکسے کے امرہا وظیفہ دا مدد گلیکسی زن زان دا وظیفہ دا پا گلیکسی کی دا ہر یو سٹار زان دا وظیفہ دا پا گلیکسی کی دا ہر یو پلینٹ زان تا وظیفہ دا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اخیر تکریل مونگا دانیز دے اسمان بمصابیح پراناگانو باندے مصابیح دیوو تو ہوئی دیوو چرابونا وحفظاً محفوظ کرے مدے پتنا میزائلو باندے بکدے کہ بازی اسکار جاگا جی کہ آغا صرف لائٹ ورکئی بازی آغا جی لیکن میزائل پشان ریزل ورکئی مونگا اگونو چی لکے ہوئی راولی ذالک تقدیر العزیز العلیم اللہ تعالیٰ ویدہ پیدا وقت دے ادھگا کریشن دے دا آغا خدای کی دیر دمائیت مالک دے العلیم عدل علم مالک دے اللہ تعالیٰ احساس و قطر قیامت لگے ریسرچ بکوئی دور یو ذرت ریسرچ ہوگی اسمر کے کوئی ڈابے یو ذرون ذالک تقدیر العزیز العلیم اس طریقے سمرہ علوم کراتے ہیں اللہ تعالیٰ دے آواز مات معلوم اور ابن کلالا مدد پڑھ رہے ہیں نو واپس پل سبق آج کے دس پورے سے پڑھنا إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ تَعْكِسَ رَبَّهُ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي أَغَلَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ پیدا کرے دی اسماننا والارض مکا فی 6 ایام پانچ شپږ کی نو بس بیا دا شپږ ورځو تفصیل د پاره برکان څخه کوي پورا حامي مسجد ده
نو الله تعالی تصویر ورکړ چې دوه ورځې کې خدای ځمکه استابلیش کړه، بیا په دوه ورځو کې پای کې غرونه ولګول او دا څومره د مخلوقات نیک شونه دا په هغه پیدا کړل. نو دوه ورځې شو څلور شو او بیا په دوه ورځو کې الله تعالی اسمانونه استابلیش کړ. نو هغه دې څه شي شپږ. او الله تعالی وایي چې بیا په اسمانونو کې په هر ګلیکسي کې او هر ستار ته د هغې وظیفه معین کړه، هر ستار ته، هر پلانټ ته، هر ګلیکسي ته، هر هیون ته، هغې ته مې څوک وظیفه مو په انکار کې دا څه کار دی. او ورته وایي چې یو مو خاندي او بله مو جاري دا کار به کوئ، نو دې ټولو وایي نه دې ته په خندا به کوو. څنګه به کوو؟ په خندا به کوو. صحیح ښه. زمونږ په وطن کې ضرب المثل دی، وایي کوم مېلمه چې مطلب کېږي ډېر ورته خانده. ان ربکم الله الذي تاکید در رب سات واللہ تعالی دے الذی آغا اللہ خلق السماوات کہ پیدا کرے دے اسمانوں آدمکا فی ستت ایام پانتاظر شکرد کے سمتوا بے اللہ تعالی برابر شو غدل غرشی پتخ باندے نو سنگ برابر شو خدای دمون کشان باجی نلری دمون کشان دیو دی مفسرین دغل تبتی و جملوی کی کما یلیق بشانی ہی لکسن چی رخدای شان تر مناسب دا لکسن چی رخدای شان تر مناسب دا. یدبر الامر اللہ تعالی تدبیر دا عمل کئی. تدبیر دا امر ماتا سوی دا خدای تدبیر عبارت دا دینا دے کہ دا کائنات ہر ذرے تا خدای وظیفور کردہ و لجیاد آغا تقل تنین گانے روان اٹول ذرات تجاری فلکا وظیفہ جدا آغا کرتا رکھئی. البتہ سمٹائم اللہ تعالی آغا تدبیر کی تصرف کی ایسے تو تصرف کی نا کم حکمت دا پارے چاہتے پیدا کری آغا تنا پاروائی سی وزرائی نبیا آغیبان اکار نکی یا باغیبان آغا کار نکی خبر دن کے حالا لیکن سرے دے استثقاء مریض کی دیکھو جی دیر بچلا کی دے استثقاء مریض کی نبس دے بدن غسیج او بس کی او متیازے کئی او بس کی سندے نماتی سنی کی سندے نماتی نو تو ابوخ سے فتح دے کہ جو اندے انسانی اس کی نسبہ کے سند و ماتی دغا خدا حکمت سے دغا تدبیر دے دغا was regarding this way individual اللہ تعالیٰ دوبونا غصفت غصفت یا رضا بدن نازل پر بڑھا رہے رضا بدن دا اصل ماتی دو غصفت بڑھا کے لگے صحیح نزیتا سوئی ماتا سوئی سلور شئی اول بس برین قبض برین احالہ او سلورم الہام تامیز کو فلسمہ الہام ثم استوى على العرش بیا اللہ تعالی برابر شتق بانے یدبر الامر تدبیر کہ اللہ تعالی دا امر ما من شفیع نیستر حصو سفارتی سفارتی آقا کہتا ہوئی کہ اپروچ کی اور چابان خبر امن چابان خبر امن شفاعت کروں ما من شفیع نیستر حصو شفاعت کروں کی اللہ من باب اذن مگر قبض اذن دا اللہ تعالی نو شفاعت بسوک کئی دا کہ اس وقت نشتا دا تولی تے کہ پر شفاعت کے پا اللہ تعالیٰ بانے خپل رائے امپوز کی خپل رائے پا اللہ تعالیٰ بانے سوک امپوز کو لے نشتا دا جو قوت سے کہ خپل بانے زورور دے جو اتائی دا کارو تا دا خود منگا استاذ کم رئیس جمہور کی دی ناغت سبجیکٹ دی خلق تا دلتا دیو ٹیلیفون رتی دا کار دا سکنے ہوئے سکتا حالانکہ رئیس جمہور خواہ لے رئیس خپل رائے امپوز کے گئے نا امپوز کے اس دخدای دا پارم سپر پاور دا دیتے پاگمان امپوز صحیح ہے متاسق نہیں تھا ما من شفیع الا ما البتا دا اللہ تعالی دا اذن نباد دا شفاعت تصورشتا دا اللہ دا اجازت نباد دا شفاعت تصورشتا ما من شفیع الا من بعد اذن دا اللہ دا اذن نباد دا شفاعت تصور اور دا اللہ دا اذن نباد دا شفاعت تصور دے نبیہ دا چاچا دا پارا لے نمبر اول پیغمبر دا پارا نمبر دوئیم حافظ قرآن دا پارا نمبر دوئیم دا عالم با عمل دا پارا نمبر سلورم دا اللہ پنارا کی دا شیشی مسلمان دا پارا اور نمبر پینزم دا آغا حاجی دا پارا کی حج قبولی دا اللہ ندر کی خبر دیں کرانا دا حاجی کی ثابت کی سر ثابت حاجی کی خدا اللہ تعالیٰ با اجازت برتے You know, you should come forward and you should say for someone who is going to Jahannam otherwise, but still he is a Muslim. Si Musliman de, porque कहता है शफाअत में कोई समझ गए, दे जहन्नम करवाना. Now you can say. Got it?
ما من شفیع تدے سو شفاعت کو ان کے الا من بعد اذن مگر فضل دا اللہ تعالیٰ نا ذالکم اللہ دغا اللہ تعالیٰ دے ربکم دغا اللہ رب ذات دے اللہ تعالیٰ ویدہ کم سے فتنہ جی ذکر سو دغا اللہ رب ذات دے دا کارونا کئی یا دا کارونا کری دی یا دا کارونا کولشی نتی چا ندا کارونا کری دی ندا کارونا کئی ندا کارونا کولشی اغتا خدای ویل یا دا خدای مرگر ویل دا حماقت دے اور تو خدای شریف میں نسجے نہ حماقت فعبدو بندگیوں کے دا اللہ تعالیٰ افلا تذکرون آیاتاتو فخبر بانزان نپوئے ہوئے الیہ مرجعکم دا اللہ تعالیٰ توافس استاسو دا جمیعا دتولو وعد اللہ حقا وعدک دا اللہ تعالیٰ وعدد خدا حقا یقین وعدا انہو یبدغ الخلق دا اللہ تعالیٰ یبدغ الخلق ابتداء الفیدا کو کئی سن یعیدو ابیاب خاطر دی مخلوق کے ابتداء اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کی منگے ابتداء کیا پیدا کری اللہ تعالیٰ مرگ نباب موجیات پیدا کی اللہ تعالیٰ اس خدا وی دا مرگ نباب پیدا کون سر پر لیجزی الذین آمنوا انجام کار و عاقبت دارے یہ بدگور کیا کسان ایمان راوڑے دے اور عمل کرے دنے کو بالقسط و مقتضا انصاف والے والذین کفروا او خاکتان جو کفر کرے لهم شراب لدوئے طارت کردی من حمیم دیشید لوگو وعذاب علیم او عذاب درداک دے بما کانو یکفرون فتودع لکودے چی مسلسل کفر کولو والذی اللہ تعالی غذاب دے جعل الشمس ضیاء چیز پیدا کردے گردولے دن ور ضیاء یہ انمانا دے ضیاء پاشی کئی کرنونا ہو گئی طور کے شولزن دے درشل شولزن دے والقمر نورا پیدا کرے دک بگمائی نورا لائٹ پیدا کرے دک بگمائی نورا نور ضیاء آقا شے دے کہ دے لائٹ ورکی شولزن دے اور نور داغی ریفلیکشن دے نور سے ریفلیکشن دے مثال بے تاث کرتا ہوں دغا بلد بارنے کم لائٹ کی راضی دا ضیاء دا جانتے دے دا زیادہ دا پدماغ کمارا راجی دا نور دے فکر آگے ریفلیکشن دے صحیح تو اس نور تا اللہ تعالیٰ ہوئے دا زیادہ پدماغتے ہوئے جدا نور دے لیکن پدماغ کی قبر ہونا نہیں تا تا وصو چلے اور دا خود مین دا نور ناکلی وقدره منازل اللہ تعالی مقرر کردے جس پدماغ دا پارا منازل برجنا منازل کے بعد منزل دا منزل مانا سٹیپ منزل مانا منزل مانا مینشن ٹھیک ہے مینشن تو اللہ تعالیٰ دے پارا انویزیبل مینشن مقرر کی فدے اسپیس کے انویزیبل مینشن تو سبھی ان تصور وقدره منازل او غدور اس کی تاسو کیلنڈر دا افغانستان طالبان بنا لے سنگا وائی شروع کی سن سور نکر حمل ثور جوزا سرطان سنبلہ اسد سنبلہ میزان اقرب اور جدی دلو اور دومائے تقریباً ہر برش کی دونوں میں رہ دیتے ہیں انویزیبل مینشن هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا اللہ تعالیٰ غذاب دے یہ پیدا کرے دنور گردولے دنور ضیاء والقمرات پوزمائے نورا نور وقدره منازل تقدیر مانا تو یہ لیمٹ بانے پیدا کرو نو اللہ تعالیٰ وہ چیز دفع منازل اور دا انویزیبل مینشنز میں ولکم مقرر کری گی دا زید وقت برابر فرق کو دنشتا ہے وقت برابر فرق ہے جب میں کون فرق آج جب کلنوں فرق انیس نراج وقدره منازل لتعلموا داغے دپارا لتعلموا جتاس معلوم کے قددتین اشمیر دکلنو پنور بانے والحساب اشمیر دیسا پسپوز مائے بانے نو دو قسم کیلنڈر روانی جو سولر کیلنڈر او یو لونر کیلنڈر یو تو شمسی کیلنڈر او بلتو قمری کیلنڈر ما خلق اللہ ذالکا او بلد اللہ تعالیٰ فرمائے کہ الشمس والقمر بحسبان سورہ رحمان کہ اللہ تعالیٰ الشمس والقمر بحسبان اللہ تعالیٰ نور او سپوگمائے پر یو خاص حساب بانے مقرر کی جائے لگے گا اپل منازل سے گئی
صحیح. ما خلق الله وی پیدا کړی الله تعالی ذالک دا ټول شیونه الا بالحق مگر کریتیا یفسر الآیات تفسیر در بیان اللہ تعالی آیاتنا لقوم یعلمون آقون پارت پوہیگی الا اختلاف اللیل تاکہ طرف اختلاف دشپے او درجے دشپے او درجے سنگ اختلاف یہ بل اختلاف دشپے او درجے نمبر اول دتور اپ احمد رب یوزی بل رضی دا یہ اختلاف جو تیاری ہو درا یو تیاری بل راضی جو فرضائے ہو گرمائے دا ہر موسم شپا دا اغا موسم دا رد مقابلہ کی یخری اور رد اغا شپے مقابلہ کی گرمی دا ہر موسم او سلورم دا اجدوالی او دا کوتاوالی یا لندوالی والی یا لندیگی بل وجدیگی وقت لگیا دا شپا لندیگی او رد وجدیگی لیتا بل اختلاف مجھے خاتمہ ہوتا ہوا انک اختلاف اللیل تاکہ برا اختلاف بچے اور دروازے کے وما خلق اللہ او پہاڑ کی پیدا کرے اللہ تعالیٰ پاسمان و عظمہ کے لآیات نشانے دی لقوم آقون پارا یتقونا کہ اگر زان بچے دا ایروگنسنا یتقونا کہ اگر زان بچے اس کے ہوتا ہے نمن لگمانے بسن لوگ مانے اوکے جو ہوتا ہے دین خل خادی کی مواقع کی کائنات ہمارے سوچ کی نہ تو خدای معلوم شی کائنات ہمارے سوچ کی تصور تو معلوم شی خدای کو تو معلوم شی اوکے خدای خدا خد ناغلا خو بیا موږ طرف ته بیا ضرب المثل دی کاټه خلو پسوت سنی کاټه خلو پسوت سنی پسوت سنی صحیح شیخ رحمه الله یو لطیفه ویل یو مرګری وی چې زه داسې عجیبه مزاح کوم او داسې عجیبه لطیفه ګورم چې مړی هم خاندولی شم څه کولی شم مړی هم خاندولی شم نو چا ورته وویل فلانی سړی په عمر کې مې په خندا نه لیدلی که هغه دې وخانده $10 به دله انعام دی ویې ما ته کښېنه مړه همزه یو لطیفه نو پسې بله لطیفه پسې ایکسټراټیک لطیفه هغه ګم دغسې ګم سم ناسته دی حرکت پکې نشته صحیح دغه ریښې خپل لطیفې ختمه کړې سوس ما ترى ظنون الذي ختم دي او قابل نور من ده كده ده قوبي رهدي ده فقط ده خالق ان الذين تاكفرا كفان لا يرجون لقاءنا يا غي عقيد لدري امید ندري د ملاقات زمونگا امید ندري د ملاقات زمونگا یعنی پلای فاقدت بان یقین نشتا ده یقین ندري چې مرګ نه بعد جمشتا ورزو بالحیات الدنیا ابھی خوشحال شوی پجوند دنیا باندې وطمعنو بیا مطمئن لپتغجوان باندې والذین آکتانم غن آیاتنا چاگوی دا ایتون زمونگا غافلون کیر لسو بے خبر دی اولائک دا خلق ماواهم النار زائد دے اور دے بما کانو یکسبون فصرف دا غیمل چودی چکولو ان الذین تاکیسا آکتا آمنو چیمان راوڑے وحمل الصالحات عمل کرے دنے کو یادیہم ربهم بی ایمانے اللہ تعالیٰ بگائی کئی دے پروردگار دے پا ایمان پا طرف دے ایمان لدے تجری من تاتیم الانحارو جتب گئی کے جنت لگا تجری من تاتیم الانحارو روان بی من تاتیم بلان دل دوی دوی پا کنٹرول کی دیر میرے بہم صاف ڈرنکنگ واٹر پسین دی وہ چکم دستان میں فر لگی دل ہمارا چینل دو بورا آتے چکم دستان میں فر لگی دل ہمارا کہتا ہے چینل دو بورا لگی دل صاف ڈرنکنگ واٹر فی جنات نعیم پباغن دنیمتن کی دعواهم فيها سبحانك اللهم كده یو شی غواړي دعوا معنا to call for something to call for to ask for something جیسے شی غواړي نو دلته به په ځای کې راشي څه پکار دی ایپل پکار دی صحیح د پاتل په کې نشته څه پاتل په کې نشته بس دلته د په ځای کې دا نشراله او ته سبحان الله اتوماتیکلی شی روان دي صحیح مطلب راځي صحیح دا ریموٹ کنٹرول سسٹم دی اور ریموٹ کنٹرول څه سره هغه دیني فکر سره څه سره دیني فکر سره یا اته دیني فکر پیدا شو د ایپل په پړو او د تجربه وي سبحان الله
سوي سبحان الله وداس من داتري دا غير معقول النبي دلته عثمان دا په بلګونو کې څنګه راغلی بلې مخ ته راځي فورن بلشي باندې بلګونه پټي داتي کتري نه اته کو پکې شروع شي په دې ډول بند افضل جنب کې کوم ریموټ سیسټم دی دا اقربي دي نه ټیونینګ هم نه غواړي چې عبد الوالد راځي ماره گاډي ټیونینګ له غواړي سنټرل منسټر ان امپلاي دعواهم فيها وختل دوی په دې جانو کې وختل ورته تاسو څه وختل سبحانك اللهم صفاتی د تعالی او خدایا وتحیتهم اپیشکشیو پریزنٹیشن دیو بل تقیہ پدی جنت کی سلام نو بس جنت کی مثال احمد اور سفلا خان بن السلام علیکم وعلیکم السلام اور یہ سلام کو منافقت کی دلتا قمندو السلام علیکم صحیح السلام علیکم مانا دانا you must be sure I will never harm you السلام علیکم مانا کہ peace be upon you جتا شور کی در کوم جتا بتا کر اذیت اور تکلیف السلام علیکم مانا دا حضرت الفاظ کو نہیں کہ مجھے الفاظ بڑے دا کوئی پیغام دے تاکہ وہ میسج ورکے دا مسلمان تے السلام علیکم مانا ایسا I will never harm you you must be sure اسی یقین لگا جتا بکالا کہتا ابو السلام علیکم باہر بولنا ایسا کون دے وہ باہر ہوتی اس دا منافقت پر بوردی اور شاید سے وہی زبا پر دی کا ہے گل اور دلوں میں کفر کا سودا وجبا دین 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 اور زردی دننا تو کفر یو مل لگی دے ناگے مثال ہوتے ویسے پائے جا رہے ہیں آج کل بطعات تینوں میں خلق جانتا رہا تنسونوں کی بطان کرتی ہے خلق جانتا رہا تنسونوں کی جامنگ مسلمانوں کو یقیناً ذرے مرحلے نے چیری جو اللہ اتنی رحموش تو سمجھا فرحان صحیح دیو جو حموم آنے دیو نبل مصیبت اور دبل نبل مصیبت نبل نبل مصیبت اللہ زمان پہ حالت رحموش غالباً حافظ شیئر دے کلستادی کہ برد با تصبیح و برد گاو خر بیجنی تصبیح کے دارد اثر زمان دزلو ادھا جب یو بلتل تعلق نشتا جب اصول زبل یو بل شیر کہ داہدان کی جلوبہ میں راب منبر میں کنند چوب خلوت میرول آکار دیگر میں کنند دعواہم فیا سبحانک اللہم جدی سوال او غفتا فجنت کے بھئی سبحانک اللہم وتحیتهم اردے پیشکشی او بلتا پریزنٹیشن او بلتا پیا فجنت کے بھئی سلام کی صحیح موسیع ایپلی او قرل صحیح او ستنا زیادی پاتشی یا پلیت پاتشی شاللہ وقلا دا واپس کوئی ندیر پارا بیا بیل ورکو نیتا کی بیرہ بڑا جی بیل روشے تھی وآخر دعواهم او آخر دعوام اکمپریشمنٹ دید غسط بداوے الحمدللہ رب العالمین کہ تعریف اللہ رب العالمین لے کہ بس پل جاب دو کو ایپل لے اوپر اس پلیٹ میں سے پروتے کل سے پروتے فور پروتے ہاں پوتے کی پراتری جیسا پراتری نبت خوب ہے الحمدللہ بطر الحمدللہ سب automatically played around. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hamdaka al-qur'an wa lakina al-qur'an ma nasina wa 'allimna minhu ma ja'alna wa ata'na illa wa anna